حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای داس یو لویه قافله مې ولیده، ډېر خلک مې ولیدو چې دا جنت ته روان دي. ما د جبریل امین نه تپوس کو جبریل دا څوک دي؟ دا څوک دي چې د جنت ته روان دي؟ جبریل علیه الصلاۃ والسلام راته وفرمایلو چې د الله محبوبه دا د موسی علیه الصلاۃ والسلام امت دی، د موسی علیه السلام امت دی، بنی اسرائیل دی جنت ته روان دي. زه په زړه کې داسې خفه شوم چې یاره نو دا خو زما د امت نه ډېر دي، نو زما امت خو دومره نه دی، دا خو زما امت دومره نه دی، دا خو زما د امت نه به ډېر دوی جنت ته ځي. په دې کې بل داسې صفونه جوړ شو، داسې صفونه جوړ شو چې د مشرق او د مغربه پورې د هغې انتها وه، د اسمان کنارو ته د هغې دا صفونه داسې رسېدلي وو، دومره خلک وي دا هم جنت ته روان دي. ما د جبریل علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس وکړو چې جبریله دا څوک دي؟ دا خو د هغې نه زیات دي، دا څوک دي؟ ما ته جبریل علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې د الله پاکه پیغمبره دا ستا امت دی، دا ستا امت دی چې جنت ته روان دی. حدیث مبارک کې راځي وای په میدان محشر کې به شپږ شلي صفونه وي. څو صفونه وي؟ شپږ شلي صفونه وي. دا صفونه نه، دا صفونه هغه چې کوم صفونه الله تبارک وتعالی جوړ کړي هغه صفونه وي. نو په میدان محشر کې به شپږ شلي صفونه وي، په دې کې به اتیا صفه چې دي دا د نبی علیه السلام د امت یو دا به جنت ته رواني، باقي دا څلوېښت صفه چې دي که نه دا به د نور امتونو جنت ته رواني. نو په میدان محشر کې به شپږ شلي صفونه د جنتیانو، په دې کې اتیا صفه د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم دي، باقي څلوېښت صفه به د نورو پیغمبرانو د امت نه وي. خو دومره الله تبارک وتعالی په موږ باندې رحم کړی دی، په دې امت باندې الله دومره رحم کړی دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله تبارک وتعالی فرمایل وی د الله محبوبه ستا د امت نه به زه 80,000 کسان بې حسابه بې کتابه جنت ته داسې لېږم، بې حسابه بې کتابه جنت ته. د دې سره به د سره حساب کېږي نه، الله دې موږ په دغې کې راولي. 80,000 کسان، نو یوازې 80,000 کسان نه، بیا حدیث مبارک کې راځي په دې 80,000 کې کسانو کې بیا هر یو تن سره 80,000 کسان ځان سره نور جنت ته بیایي. الله تبارک وتعالی به 80,000 کسان جنت ته بې حسابه بې کتابه جنت ته داخلي، بیا په دې 80,000 کې هر یو تن به ځان سره څو کسان جنت ته بیایي؟ 80,000 نور بې حسابه بې کتابه به ځان سره جنت ته بیایي. دا د الله تبارک وتعالی خصوصي رحم او فضل دی که نه دی؟ دا خصوصي رحم او فضل دی د الله تبارک وتعالی په دې امت باندې. بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د سدرۃ المنتهى د دغه بیر سره می جنت هم ولیدو، جهنم می هم ولیدو. نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د دغه بیر نه چې په بر زتلم بیا د زمرود یو رفرف راغی، زمرود نو جوړ یو رفرف راغی، زاغي باندې کېناستم، چې کېناستم پاغې نه په بر لاړم، چې په بر اتلم جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام رانه ورسته شو چې دی ورسته شو. ما ورته چې جبرئیل زه چې ځو که نه؟ جبرئیل علیه الصلوۃ والسلام راته وفرمیل چې بر زمان نور د تلو مقام نشته، پیغمبره ته دې نه بره د تلو ستا شان دی، زما دومره شان نشته چې د دې نه به بره لاړ شم. ما ورته چې جبرئیل ډېره مرګتیا دې را سره وکړه، نو دلته مې په نیمګړي کې پرېږدي، دلته مې پرېږدي، یوازې پرېږدي. جبرئیل راته وویل چې د دې نه په بره ځم نو د الله نورانیت او تجلیات مې وزرې سیزي، سوزم لمبه کېږم، په بره نشم تللی، ما ته د دې ځای نه په بره د تلو نور اجازت نشته دی، د دې نه په بره نشم تللی. بیا نو په دغې رفرف کې نبی علیه الصلوۃ والسلام بره لاړ. نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي یو ځای ته ورسېدم چې هلته د قلمونو اواز راته، د قلم باندې سړی دا لیکل نه کوي په کاغذونو باندې، داسې اواز راته چې لیکل کېږي په مخه. ما ته وویلی شو چې دا صریف الاقلام دی، په کوم ځای کې چې تقدیر لیکلی کېږي. داسې ووایه دا یو دفتر دی بغیر د تشبیه نه، دا د الله تبارک وتعالی یو دفتر دی، فرشتې پکې لګیا دي د الله د طرف نه چې هر انسان دپاره څومره روزي، څومره رزق، څومره اوبه، څومره عمر، څومره خوشحالۍ، څومره غمونه چې دا څه کېږي په کال کې لیکلی کېږي، دغلته ځمکې ته راښکته کېږي. بیا صریف الاقلام کې دغلته د هر څه ولیکلی شي، بیا سدرۃ المنتهى دغې ونې ته راوړلی شي، د بیرې دې ونې ته دغې ځای نه یې فرشتې روچت کړي او ښکته ځمکې ته راوړي، ځمکې ته بیا راوړي. دغلته تقدیر لیکلی شو،
وی د دغه نه په بره باندې بیا د نور پردې وي بره نبی علیه الصلاة والسلام لاړ د الله تبارک وتعالی ملاقات له ثم دنا فتدلى د الله تبارک وتعالی ملاقات له ورغی او د الله تبارک وتعالی سره براه راست خبرې وکړي. بعض علما وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام د الله تبارک وتعالی سره براه راست خبرې نه دي کړي، خو د محققینو د جمهور مذهب دا دی چې نبی علیه الصلاة والسلام الله لیدلی دی او مخامخ ورسره خبرې کړي دي. چې څنګه بره لاړ الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل وی محبوبه څوک چې د چا خواله ځینې یو ډالۍ او یو تحفه وله وړي، ته د دنیا نه رالې بره ماله اسمانونو ته راوختې، ماله دې څه تحفه څه ډالۍ راوړې ده، تا ماله څه راوړي دي؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته سر به سجود شو، سجده یې وکړله او شروع شو وی التحیة لله والصلوات والطیبات. التحیة لله الله دا ډالۍ مې درله راوړې ده، زما د ژبې چې څومره عبادت دی زما او زما د امت هغه ستا دپاره دی الله. التحیة لله زما په ژبه باندې ثنا صفت په صرف ستا کېږي، زما د ژبې عبادت الله تعالی لره دی. والصلوات الله زما د بدن او زما د امت د بدن عبادت تعالی لره دی. والصلوات والطیبات الله زما او زما د امت مالی عبادت تعالی لره دی. الله دا تحفه او ډالۍ مې درله راوړي چې دینه بله غوره ډالۍ او تحفه شته نه الله. التحیة لله الله د ژبې عبادت تعالی لره دی. والصلوات د بدن عبادت تعالی لره دی. والطیبات د مال عبادت مې الله تعالی لره دی. نو الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته. السلام علیک سلام دی پتا باندې ایها النبی اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورحمت الله زما رحمتونه دی پتا باندې وبرکاته زما برکتونه دی پتا باندې. الله تبارک وتعالی په سلام ورواچو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیران شو چې الله خو په ما باندې سلام واچو، ما ته خیر علی وي نو زما امت خو پاتې شو بیا. نو نبی علیہ السلام ډایرک وی السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. الله په ما دې سلام وي او الله زما امتو وعلى عباد الله الصالحین باغی دې د الله تبارک وتعالی سوي سلامونه وي. اور تاسو پیغمبر چې په هیڅ حالت کې مونږ نه یې کړی، په هیڅ حالت کې مونږ نه یې کړی، د الله سره په ملاقات کې مونږ نه یې کړی چې الله په هغه باندې سلام ورواچو. نبی علیہ السلام وی الله زما په امت باندې سلام، زما په امت باندې سلام. بیا ورته الله تبارک وتعالی د خپل طرف نه درې تحفې او درې ډالۍ ورکړې. یو د 5 منځونو تحفه او ډالۍ ورکړه، دویم د سوره بقره چې کوم آخري آیتونه دي كم ذي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون أو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. دا آخري 2 آیاتونه چې کوم دي د سوره بقره دا تحفه نبی علیه الصلاة والسلام ته ورکړه. مطلب دا دی چې د الله پاک پیغمبره خپل امت ته ووایي چې زمانه دعاګانې غواړي. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الله فمن باندې هغه بوجونه مګ د چې کوم په تیرو امتونو دی خو مونږ هغه نشو برداشت کولای. الله هغه ګناونه په مونږ باندې مګ دا لکه یو سړی نه په ګناه وشو چې سار برا پاسې د پاور به لیکل شي پلان کې ګناه کړی دا پاور به ته دا لیکل شي چې دې سړی دا ګناه کړی دا. الله دې زمونږ پردي او ساتي مونږ څومره ګناونه کیږي. نو کدا مونږ ته په هر سحر پاور لیکل کېده مونږ به د سترګو د لګېدلو په دې دنیا کې دا رنګ یو ځای په پلیت شو کپڑا کې هغه به حاله پاکې ده چې هغه ځای دې کټ کړی وي په اوبو باندې هغه نه پاکېدله. مانځل خپل عبادت له خاص کر خپل عبادت خانه ته ځي دلته خو چې د مونږ ټیم شو په پټي کې په پوله ودرېږم دې مونږ کېږي. نو ډېر کارونه درانه په هغه امت باندې الله دې امت ته معاف کړي دي. نو دا دعاګانې زمانه غواړي. نو یو دو 5 منځونو تحفه، دویم آمن الرسول بما انزل الیه من ربی والمؤمنون دغه د سوره بقره اخري 2 آیاتونه دا ورته میلو شو، او دریم ورته دا ډالۍ میلو شه چې ان الله لا یغفر ان یشرک به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء. د الله پاک پیغمبر چې یو سړی زما سره شرک وکړ هغه نه بخم، نور مرتکب د ګناه کبیره ته به هم بخنه کوم.
دا درېمه ډالۍ میلاو شوه چې که یو سړي ګناه کبیره کړي غټ ګناه کړي هغه هم همیشه دپاره په جهنم کې نه ساتم جنت ته به یې لیږم چې ایمان یې راوړی وي. نو دا درې خبرې نبي علیه صلات وسلام ته په تحفه کې میلاو شي. دا منځونه اصل کې 50 منځونه نبي علیه صلات وسلام ته میلاو شو. نو چې د الله تبارک وتعالی نه واپسې کې راته نو په موسی علیه السلام په ابراهیم علیه صلات وسلام را تیر شو. ابراهیم علیه صلات وسلام ورته کش کوش ونه کوس خبره او سره ونه کړله چې موسی علیه صلات وسلام راغی نو موسی علیه صلات وسلام ورته فرمایل پیدا الله د طرف نه دې سره وړو. نو نبی علیه صلات وسلام ورته فرمایل ای زما وروره ماله 15 منځونه په تحفه کې 50 منځونه په تحفه کې راکړو. موسی علیه صلات وسلام ورته فرمایل وی ډیر دي لاړ شه الله تبارک وتعالی ته چې کمی درته کی ځکه ما په بنی اسرائیل ډیره ښه تجربه کړې ده دا بیا نشي کولی. موسی علیه السلام له بنی اسرائیل زړه پوخ کړی و که نه ما ښه تجربه کړې بیا نشي کولی 50 منځونه زیات دي لاړ شه ووایه الله ته چې درته کم کي. نبی علیه صلات وسلام لاړ نو 15 ورته الله معاف کړو زه 15 څلوېښت شو. چې بیا راغی موسی علیه صلات وسلام لره موسی علیه صلات وسلام ورته فرمایل نه زیات دي واپس لاړ شه چې بیا درته کم کی. بیا لاړ اسمانونو ته الله تبارک وتعالی ورته 15 نور کم کړو. بیا چې راغی موسی علیه صلات وسلام ورته فرمایل څلوېښت هم زیات دي بیا لاړ شه. نبی علیہ السلام به برته الله ورته 15 منځونه کمول چې بیا برته موسی علیہ السلام به بیا واپس کوم. دا ولې په یو ځای ورته ولې الله تبارک وتعالی نه فرمایل چې خیر دې دومره شو. دغه یو راز هغه راز درته وایم چې کله بیا 15 منځونه پاتې شو او راغې موسی علیہ السلام لره نو موسی علیہ السلام ورته فرمایل وی دا 15 زیات دي لاړ شو چې په دې کې درته کمې وکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ای زما وروره نور مال شرم راځي مال حیا راځي چې زه الله تعالی شم چې دا 15 زیات دام کم کا نور مال حیا راځي زه نشم ته الله ته نور درخواست نشم کولی چې دا 15 کم کا دا ورته نشم ویلې. او را روان شو د موسی علیہ الصلوۃ والسلام نه چې څنګه را روان شو د بری نو تاواز شو و ای زما محبوبه منځونه 15 دي خو ثواب د 500 دي منځونه 15 دي خو ثواب د 500 دي. زما خبره نه بدلیږي زما خبره نه بدلیږي اول نه مې درته 500 ولیم دغه منځونه به 500 یعنی ثواب به د 500 وي. امت ته دی وایا چې کوي 15 ثواب به د 500 درکو. د الله دومره رحم او مهرباني ده. دا بار بار ولي غوښته بار الله تبارک وتعالى چې لاړ شي 15 کمي بیا لاړ شي 15 کمي بیا لاړ شي 15 کمي په یو ځای ورته ونه وي چې زه لاړ شي 15 منځونه دی کوي. دا ولي الله تبارک وتعالى لره د نبی اسلام دی ملاقات خوان ورکو چې دې بار بار ما خواله راځي بار بار سره زه خبرې کوم نو ځان خواته بار بار رابلو الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه 15 منځونه راواغسته او راغی چې راغی بیا بیت المقدس ته راورسېدو هغه بوراک په اخ کې ځای باندې تړلی شوی دی هغې ته جبرئیل علیه الصلوۃ والسلام وخیجو مکې ته واپس راوستو. چې کله مکې ته واپس راغی که نه نو روایتو کې راځي نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي دا واقع په دومره لږ ټایم کې و چې بستره مې اخ که شانتې ګرمه وه لکه څنګه چې زه پاسېدلی وم او په کومه دروازه چې وتې وم هغه زنځیر مخکې به داسې کړی زنځیرونه دیوار ته پراته وو که نه کړی زنځیر به وي هغه زنځیر ما کولاو کړی و هغه ورسړ دغه داسې وړه کېدو وی چې واپس رالم هغه زنځیر لاړه کېدو هغه ودرېدلی نه و. دا په دومره لږ ټایم کې دا شوی و چې سهار شو ام هانی رضی الله تعالی عنها چې کومې تره لور په کور کې چې دی ودو هغې ته فرمایي ام هانی پاسه مونځ وکړه هغه پاسې د هغې د سهار مونځ وکړو نبي علیه الصلوۃ والسلام د سهار مونځ وکړو. وی ام هانی ته خو ودوي خو زما پکې بیت المقدس ولیدو بیا لاړم د الله سره مې ملاقات وکړو جنت مې ولیدو جهنم مې ولیدو. ام هانی تېنه تپوس کوي وی په ویښه کو په خوب کې وی نه په ویښه باندې په ویښه تللی وم هغې ورته وي زما په ایمان دی څنګه چې ته وایي دغه شان ده خو دا خبره بار ونه کړي دا خبره بارو ونه کې ورنه دا کافر د مخکې نه په تا پورې ډېرې خنداګانې کوي دا در سره منې نه ګورې دوی له به بله خبره په لاس باندې ورشي. نبي علیه الصلوۃ والسلام فرمایل وي ښه الله دومره لوی نعمت په ما وکړه زه به دا پټه ساتم دا د پټو ساتلو خبره ده. نو چې سار شو نبی علیه الصلوۃ والسلام د کوره رووت چې د کوره څنګه رووت که نه د ټول نه لومبی ورله ابو جهل لعین مخې له ورغې. نو ابو جهل چې دی څنګه ولید که نه په خندا شو دا به هغه په نبي اسلام پورې همیشه ټوکې کولې همیشه به په نبی اسلام پورې ټوکې کولې. نو څنګه چې په نبی اسلام نظر پرېوته که نه ویې لکه بیا څه نوې کیسه خو به دې نه جوړه کړي بیا څه نوې خبره خو به در سره نه خندنې کو. نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته وفرمیل او شته دی را سره نوې خبره وی څو وی په بیګانه شپه کې بیت المقدس ته تللی ما
اسمانونو ته تلم د الله سره مې ملاقات کړی جنت مې لیدلی او جهنم مې لیدلی دی وی دا راته ووایي چې په خوب کې کو په ویښه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی په ویښه مې کړي دي وی دا خبره به د خلکو په مخ کې وکړي اوس کې کوي د ابوجهل دا مطلب چې دا د خلکو د مخ کې د کېدو خبره نه ده وی د خلکو په مخ کې به داسې ووایي نبی علیه السلام او وبوامه د ابوجهل چغې کړې وی راشئ راشئ هغه لیوني خو یې نورې خبرې شروع کړي نعوذ بالله خلک راغون کو ګور الله تبارک وتعالی په خپل اسباب برابري کو دا خبره نبی رسول الله په خپل د کافر په مجلس کې کول نه غو په غوګونو کې ګوتې کې خو دي او خدای نبی رسول خبره نه اورید کنه هغه په غوګونو کې څه کې خو دي ګوتې نو دلته ابو جهل په خپل خلک راټول کو راشه چراغ وی وسورته وایا نو نبی علیہ السلام شروع کړه ټول خبره چې وکړه کنه نو کافر چغې شروع کړي سیټیان شپېلې شروع کړه چغې ویل شروع کو وی د دینه پکې پاتې وراشه چې زه تلم اسمانونو ته ختلم حتی تر دې پورې چې کم نوي کسانو ایمان راوړی هغه پکې ډېر شی پکې هغه پکې د ایمان نه واپس شو چې دا لاسه وي په یو شپه کې د اسمانونو ته لاړو ښه ویزا ابو جهل ویزا یو خبر ورسره کو وی تاسو چپ شي یو خبر ورسره کو وی تا بیت المقدس لیدلې دی وی او ما پکې مونږ کړی دی مونږ پکې کړی او دوه رکعاته مونږ پکې کړی دی وی صحیح ده وی دا راته ووایي چې بیت المقدس کې څو دروازې دي اوس نبی علیہ السلام پریشان شو نبی علیہ السلام څه شو تاسو روزانه د جمعه ته منځله راځئ کنه راځئ دا وړوکی جمعه ته زه درته په دې کې څو کړکې دي تاسو ډایرکټ مال جواب راکولی شئ الکه څو پن کې دي بګی چاته یا د ما ته لا پته نشته چې په دې کې څو پن کې دي نو چې په یو شي کې د غرض نه نو څه به کوي زه د خپل پټکې روزانه هم کوسته ما ته وایي چې تا پرې پټکې کې څو ولدي زه به هم چې ما ته څه پته ده چې دې کې څو ولدي په دې کې زما کار نشته دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بیت المقدس کې څو دروازې دي اوس نبی علیہ السلام پریشان شو دا را باندې څنګه تاسو دوی ته وسم دا خو بیوقوفه دي خبره نه مانی جبرئیل علیہ السلام راغی وی دا الله پاک پیغمبر وای ورته چې جواب درکوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی وی او وامه درته چې بیت المقدس کې څو دروازې دي وی څو دي بس بیت المقدس نبی علیہ السلام مخې ته داسې شو پردې ختم شو پردې د مخې نه لاړې دک شان مخامخ بیت المقدس جمعات نبی علیہ السلام ته شو نبی علیہ السلام ورته ګوري او دروازې شماري وي واو واو درې داسې اوس د جمعات ماته مخې ته څو کېل کې شمارم کنه نبی اسلام دا شمارل شروع کړو وی دومره دی پکې دومره کېل دي دومره دروازې دي دومره داسې دي هر څه ته صحیح وای هغه حیران شو بیا په کافر تاسو کو وی خزه تر ته دا وایا چې ته بیت المقدس ته تلې کنه زمونږ دوه قافلې شام ته تلې خو بدلی دي کنه اچرته وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی او لیدلی می دي وی هغه یو قافله چې ده کنه هغه په پلان کې ځای کې را روانه ده غنم رنگ اوخت مخ کې را روان دي او په هغه باندې دوه بوجې پرتی دي غنم رنگ اوخت مخ کې را روان دي او په هغه باندې دوه بوجې پرتی دي او را روان دي په پلان کې ځای کې دی خو رکشه او په هغه پسې ګرځیدل وی کله برارسي وی د شورو شپې له برارسي د شورو شپې له مکې ته رارسي او هغه غنم رنګ اوخ په مخ کې را روانې دوه بوجې به پرتی وي وی زمونږ بله قافله وی هغه بله قافله و چې هغه په پلان کې ځای کې را روانه ده خو یو خبره درته بله وکړم هغې ورته وي څه وی خبره دا ده که نه چې د هغې په خوا باندې زما بوراک تېرېدو نو په هغې کې یو اوښ د دې بوراک نه وترېدو نو چې وترېدو نو هغې اوښ ډېر ناڅاپي ټوپ کړو د هغې ټوپ سره راتاو شو د هغې اوښ خپه ماته شوه وی ښه وی وی دا غي پلان کې پکې جواب کې وب پرتی وي دا غي نه مې وبم سکلي دي دا ورته وی صحیح ده اوس دې انتظار کوي چې دا دروغ وي که صحیح وي دا خو دې ځان نه لګیا کنه نبی رسول الله سلام فرمایي د شورو شپې له قافله را رسي اوس د شورو شپه رااله را نږدې کېدون کې دا او قافله نه ښکاري نبی رسول الله پریشان شو سخت خپه شو چې ما خو ورې شورو شپې له قافله را رسي شپه خوراله او قافله ښکاري چرته نه الله تبارک وتعالى نور ودرم نور په خپل ځای سکو خو د ټول قدرت د الله دی کنه نور په خپل ځای ودرو شپې لګ نه راوستله په دې کې خلک څه ګوري چې غنم رنګ اوخ را روان دي د قافلې نه مخکې او دوه بوجې پې پرتې دي د پاسه او قافله مکې ته رادن نشوه چې رادن نشوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلکو ته وګوره وی وګورئ ویلې مې درته وکنه چې غنم رنګ اوخ پې مخکې او دوه بوجې پې پرتې قافله هغه درا ورسېده یو خبره خو رښتینې شوه بله قافله چې راله د هغې نه یې تپوس وکړو وی لکه ستاسو رښتیا اوښ څه مسله راغلې وه او هېڅ مسله نه وه راغلې خو دا اوښ په یو ځای کې ناڅاپي وترېده او چې ټوپ یې کو راتاو شو خپه یې ماته شوه وی ښه
هغه بل قافلې ته استاد سره واقع راغلی و مړی سو واقع نه راغلی خو خرانه ورکشو په پلان کې ځکه هغه ډیر ستړي کړی وو بیا خو مونتاغه وکړو خبرې خټوري رښتیا شي ابو جهل چغه کړه ویره لوی جادوګر دی خدای مخکې نه خبرې او ته معلومي لوی جادوګر دی مخکې نه ته خبرې معلومي نعوذ بالله من ذلک ټول چې غړ کوي غټ جادوګر دی ګوره په تقدیر کې چې د چا ایمان نه وي کنه نه هغه باندې دا خبرې بیا نه لګي دا خبرې پې نه لګي او د چا په تقدیر کې چې ایمان یې الله تبارک وتعالی هغه چې د نبی اسلام مخ مبارک ته کتل هغه ایمان راوړی دی بهر حال دا د معراج واقعه او زمانه وګدي کې غضب بیا لګي سپات کې دا ټیم ذکر انا وخت چې مې په دې جمعه باندې خلاص کوم ځکه ماته لوی سیرت پروت دی لوی سیرت تیرا تاسو امید درم لدار چې ان شاء الله ټول بیان کوم الله تبارک وتعالى د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین نو ابو بکر رضی الله تعالی چې کله امیر المؤمنین شو د مسلمانانو بادشاہ شو نو د مالدار خلکو نه به زکات اغستو بیت المال کې به جمع کو نو په مدینه منوره کې چې څومره کونډې وي یتیمانانو غریبانانو هغې ته به د میاشتې وظیفه ورکوله د میاشتې وظیفه او مسافر چې به د بار نه راغلی هغې له به خوراک سکاک د هغې نه ورکو داسې حالات جوړ شي چې مدینه منوره کې اړو غریب پاتې نه شو ځکه مالدارانو به زکات ورکو او هغه زکات په غریبانانو ته ورکېدو نن زمانه کې کوم مالداران زکات ورکړي بیا غریب نشته دی هر مالدار چې زکات ویست نو غریب چېرته پاتې کېږي بیا عمر رضی الله تعالی عنه د بیت المال مشر و یو ورځ لاړو چې بیت المال ته وکتل مالونه را روان دي خلک صدقې هم راوړي زکاتونه هم راوړي بیت المال سم ډک دی د مال نه عمر رضی الله عنه ډېر زیات خوشحاله شو چې وایي کتل او چې وایي کتل غریبانانو باندې تقسیمېږي په دې هم ډېر زیات خوشحاله شو نو کوم چې دوی مقرر کړی و یو تن په دې بیت المال باندې نګرانو هغه ته وی ته مالا د مدینه منورې د غریبانو هغه لیست راکړه څنګه طریقه د څنګه تقسیموي طریقه کار څنګه شروع دی هغه ورته د کونډو د یتیمانانو هغه لیست مخې ته کېښودو په نومونه لیکلی شوي عمر رضی الله تعالی وکتل چې پلان کې کونډه دا دومره راشن ورته د میاشتې ځي پلان کې یتیم دی دومره راشن ورته د میاشتې ځي ټول لیست چې کوم په دې کې یوه کونډه لیکلې شوې ده نوم شته دی دا ورته هم لیکلې شوې چې کونډه ده خو مخې ته ورته دا نه وي لیکلی شوي چې دې کره څومره راشن تللی او څومره ورکره ځي دا تفصیل نشته دی عمر رضی الله تعالی چې کم د بیت المال نگران او غیر وغوښتو وی دا ښځه کونډه ده وی او وی نوم خو موجود دی وی او وی تاسو خو ورکره څه شی لیږلی نه دی ولې د دې خو مخکې څه تفصیل نشته نه خو ورکره څه لیږلي او نه ورکره لیږئ دا ولې هغه ورته وی عمره مونږ امیر المؤمنین ابوبکر رضی الله تعالی منع کړي چې د دې کره به نه لیږئ د دې کونډې کره به تاسو څه شی نه لیږئ ابوبکر درته ویلي وی او وی دا لیست یې په خپله لیدلی وی او وی دا ښځه پیژني وی او پیژني وی ولې وایي چې دې کره راشن مه لیږئ وی مونږ ته پته نشته دی خو مونږ ته حکم کړی چې دې کره به څه شی نه لیږئ مونږ ته پته نشته دی مونږ د هغه د حکم تابعدار یو مونږ ورکره څه شی نه لیږو عمر رضی الله تعالی سوچ واغستو چې ابوبکر رضی الله تعالی خو زیاتې کوي نه هغه زیاتې نه کوي او دا کونډه ښځه ده و چې د دې کره راشن مه لیږئ چې دا ولې یاره دې خبره کې څه چل شته دی ښه هسې به نه سبا شو تپوس یې کو چې پلانکۍ ښځه چې د پلانکي ښځه را خاونې مړ دی ورسېد محلې ته حتی در دې پورې چې کور یې معلوم کو دروازه یې وټکوله ځکه چې دروازه د دنې طرفه زنځیر لټ وه دروازه وټکوله دنې نه ورته آواز وشو وی څوک یې وی دروازه لکه کولو کوي هغې زنانه ورته د دنې نه اواز وکړو وی دروازه خو نشم کولولی ځکه زه معذوره یم دروازې له خو نشم درتلی خو څه ویل غواړي څه کول غواړي وی زه راغلی دې دپاره یم چې ستا څه خدمت وکړم ته کونډه یې ستا خدمت له راغلی ما یاره وی زما خو څه ضرورت نشته دی وی کونډه خوراک سکاک راشن هغه خو تاله راځي که نه راځي وی نه ماله خو د بیت المال نه راځي خو ضرورت مې هم نشته دی وی څنګه ضرورت نشته وی دا ګاونډیان مې ډېر ښه خلک دي دوی ماله ډوډۍ راکوي موډۍ راکوي نو زه په راشن څه کوم دغه یوه تنه یم هېڅوک مې نشته دی نو ځکه راشن نه اخلم عمر رضی الله عنه ته بار نه آواز وکړو وی راشن ته ضرورت نشته خو نور خو څه خدمت کولی شم که نه نور څه خدمت وکړم وی او خدمت ته ضرورت شته دی وی څه خدمت دی یو خو مې دا کوټه کچه ده نو د دې نه دا خاورې ډېرې راډوډېږي نو سار دا ملک د خاورو ډکي نو دا جارو کول غواړي او بل دا دی چې معذوره یم نو پاکې اوبه راله پکار دي چې پاکې اوبه راله څوک راوړي
چې هغه کوم بیا پاکي هلته کې بعضې کویان به دا وي چې د هغې اوبه به ښکلې وي د څکلو به وي اکثر اوبه به نمکینې وي د څکلو به نه وي نو ما له خوږې اوبه راوړې دلته کې هغه راته کېدي نو عمر رضی الله عنه ته وویلو زه راورکولاومه چې درشمه چې دا منګي در راډکمه دا ځای پاک کمه او بوډۍ ورته دا یو ځوان کړي دي او هغه روزانه راځي دا کوي خو انسان دی بیماري هر څه پکې راځي خو هغه چېرته را نه دی نو بیا هر هلته هم راځه چې ته ورسره پکې حصه اخلي عمر رضی الله عنه فرمایلو ښه دا دی عمر ابوبکر رضی الله عنه ته دی ویلي چې زما راشن ته ضرورت نشته دی دا ورته د ښځې ویلي زما راشن ته ضرورت نشته ځکه هغه راشن نه دی مقرر کړی خو به هر حال خدمت دی سبا به ورله زه راشم وبه یې کړمه عمر رضی الله عنه سبا راغی مونځ یې وکړو داسې لږ ټایم تیر شو دی راغی بوډۍ ته بیا دروازه وټکوله وی مورې راغلی یم چې خدمت دې وکړمه وی بچې ستا نه مخکې هغه ځوان راغلی و هغه کړی دی نشته ضرورت عمر رضی الله عنه بیا حیرانه شو چې دا څوک دي داسې په سوړي سهار باندې د سهار وختي دی راځي او دا خدمت کوي بیا ځي په درېیمه ورځ باندې عمر رضی الله عنه بیا راغی بیا ورته بوډۍ وي هغه ځوان راغلی و هغه خدمت کړی تللی ستا ته ضرورت نه دی پاتې شوی په څلورمه ورځ باندې عمر رضی الله عنه کو هر څوک دی خو دې معلومومه ډېر الله والا سړی دی خلکو ته ځان نه ښیي په توره تیاره کې راځي او خدمت کوي او ځي خو هر څوک دی خو دې زه معلوموم ګورم چې دا څوک دی وی سیټ ته ودرېدم سهار وختي رالم مانځه پسې لږه تیاره وه داسې سیټ ته ودرېدم وی څه مې کتل چې په دې کې یو ځوان را روان دی پټکی والی دی او د مخ نه یې کپړه تاو کړې ده وی دا شکل یې راته د بدن نه داسې اشنا اشنا ښکارېدو چې د وجود ته مې وله کتنه دا سړی ما ته څه اشنا ښکارېدو خو مخ یې پټ و نه مې پېژندلو چې څوک دی وی چې دې کور ته رانږدې شو داسې نو پیزار یې ویستو غلی غلی را روان شو غلی پیزار یې سپیال بیخپې را روان شو وی دروازې له چې راورسېدو نو په دروازې ته لږ اوچت شو لاس یې ورباړ او په خپله ځان ته د هغې طرفه زنځیر کولاو کور ته ورننوت چې کور ته ورننوت جارو یې راواغسته زه یې جارو کړو زه یې جارو کړو خاورې ماورې اوچتې کړې بیا یې هغه په یو لوښي کې یو ټاټکي کې هر شی چې په هغې کې ور واچولې هغه خاورې بار ورتاوې کړې کور یې بلکل صفا کړو دا خاورې پرې واولې د خاورو څخه په څخه شو لکه چې خاورې جارو کوي خامخا دوړې به در باندې پرېوځي بیا مې څه کوتل چې مشکې راواغسته او غاړې ته ور واچم لاړه اوبه یې ډکې کړې او راغې اوبه یې زنانه ته کېښودې چې اوبه یې کېښودې او دی واپس شو روان شو وی چې روان شو منډه مې پسې کړه د شا غاړې مې راټینګ کو راټینګ مې کو ما ته وی چې پرېږده اوس څه کوې ما ورته چې راغلی ستا دپاره یم راغلی ستا دپاره یم ځان به راته ښایي ما ته وی چې نه زما مخ نشي لیدی ما ورته وی چې پېژندلی مې یې ملګری مې نه رانه خطا کېږي خو دا خبر په یقین سره بدلوم چې دا مخ دې م وینم نور ملګری مې خطا شوی رانه نه وي خو دا مخ دې وینم چې لږ یقین مې راشي چې مخې کوله وکړو هغه امیر المؤمنینو د مسلمانانو بادشاه او ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وي ما ورته چې ابوبکر تو په دې ټایم باندې او دا خدمت ته په خپله کوي ما ته وی چې او عمره زه ابوبکر یم او دا خدمت زه کومه ما ورته چې ما ته به دې ویلي که نه ما به کړی زما زو به کړی او ستا زوی دی هغه به کړی و غلامان دی هغې به کړي وو دا د اوبو پیټی دې په خپله په اوږه اغستی او خاورې دې په سر اغستی او دا پیټ یې اوچتی نو غلامان دې نشته دی نوکران دې نشته دی مونږ به کړی و که تا په خپله ولیکو بیا ابوبکر رضی الله عنه په جړا شو وی چې عمره یوه ذمواري راکړه چې بس بیا یې ته کوه که نه یوه ذمواري د الله که ما ورته وی چې څو ما ته وی چې دا ذمواري راکړه چې د قیامت په ورځ به زما پیټ یم ته اوچتی ته چې ما ته وایي دلته به یې زه اوچت کړم زه به یې کوم یا دې ستا زوی وکړي یا دې غلام وکړي ټیک شو تاسو یې وکئ خو دا ګرنټي ماله راکړئ دا ذمواري واخلئ چې د قیامت په ورځ به زما پیټ یې اوچتوئ حالانکې الله تبارک وتعالی خو فرمایي چې ولا تزر وازرة وزر اخرى یو انسان د بل انسان پیټ په ورځ د قیامت نشي اوچتولی نو که ته دا ذمواري اخلې ته زه اوچتولی شم نو راته ووایه د قیامت په ورځ به زما پیټ بیا څوک اوچتوي ما ورته چې ابوبکر خو ټیک شو صحیح ده په دې پورې کور خواله چې رالي تا دا پیزار ولې ویستو پیزار دې ویستو خپیال بېخپې را روان شو غلی غلی دا پیزار دې ولیستو ما ته وی چې عمره دا د یتیمانانو کور دی زه چې د کم کور په خوا راتلم دا د یتیمانانو کور دی دې کې دنده کونډه ښځه ده نو ما پیزار ځکه ویستو چې زه ځم نو زه لږ په درزاري باندې ځم زه لږ په تیزۍ سره ځم ما پیزار ویستو په کلاره روان شوم هسې نه چې دې کونډې ښځې ته زه یتیمان چېرته راویښ کړمه
زما د خپو په دربار سره چې ته یتیمانان راویښ نشي ځکه مې دغلته پیزار ویستو. دا دې ته وایي د زړه نرمتیا. دا د زړه نرمي ده، د زړه نرمي دې ته وایي د زړه نرمتیا. نرم زړه الله تبارک وتعالی ته په زړونو کې خوښ زړه دی. خوښ چې کله ته د نیکۍ کارونه کوي، د قرآن تلاوت کوي، مقبرې ته ورښکاره کېږي، زړه به دې په خپله نرمېږي. مونږ وایو که نه هلکه زړه مې ډېر زیات سخت دی. دا بعضې خلک په دې خبره باندې فخر کوي، هلکه ګوره زړه مې ډېر زیات سخت دی، ګوره دې سترګې نه مې د اوښکې نه بهېږي. ویرېږه د الله نه، په دې خبره باندې توبه وباسه، ګناهګاري کې په دې خبره باندې الله ته په زړونو کې بدترین زړه چې دی هغه سخت زړه دی، او ته په دې فخر کوې چې زما زړه سخت دی. ستا زړه به سخت نه سار راپاسي د دنیا شمیر شروع کې، د پیسو شمیر شروع کې، د ګاډو شمیر شروع کې، د بنگلو شمیر شروع کې، ټوله ورځ په دې باندې ستا تېره شي، ته الله یاد نه کې، قبر یاد نه کې، آخرت یاد نه کې، جنت یاد نه کې، جهنم یاد نه کې، مرګ د ته نه مخې ته کېږي، زړه به د کوم طرفه نرم شي؟ زړه سختېږي په ګناهونو سره، په ګناهونو سره زړه سختېږي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام د مسجد نبوي نه راووتو، صحابه کرامو خندل چې نبی علیه الصلاة والسلام هغه صحابه کرام په خندا ولیدل که نه، نو ویې فرمایلو وی زه چې په څه پوهېږم که نه، کو تاسو په هغې پوهېدلی وی که نه، نو ستاسو به جړه ډېره وه او خندا به لږه وه، تاسو به چېرته نو خندلي. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی دا قبر چې دی د روزانه یو څو اوازونه کوي، یو څو اوازونه کوي، دی وی انا بیت الوحده، انا بیت الظلمه، انا بیت التراب، انا بیت الدود. د یو څو اوازونه کوي، زه د یوازیوالي کور یم، زه د تیارو کور یم، زه د چینجو کور یم، زه د خاورو کور یم. کو مال راځي ځان له د نیک عمل رڼا راوړه چې دلته تا ته رڼا بله شي. کو مال راځي ځان له د نیک عمل بستره تیاره کړه چې دلته ته بستره ته خوره شي. کو مال راځي ځان له نیک عمل راوړه چې د چینجو نه دې بچ کړي، چینجو نه دې بچ کړي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل مرګ یادوئ ځان ته، قبر یادوئ. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل مرګ یادوئ، مرګو دا د انسان مستی ختموي، دا د انسان خوندونه ختموي. په مستی کې رالی، په ګناهونو کې رالی، ځان ته مرګ را یاد که په خپل به دې دا زړه نرم شي چې دا زه څه کومه، دا زه په څه کې اخته یم. دا نه چې دنیا ګټل ناروا دي، دنیا ګټل یقینا جایز دي. صحابه کرامو کې داسې مالدار صحابه کرام تیر شوي دي چې په نن زمانه کې هم داسې څوک مالدار نه، داسې مالدار صحابه کرام تیر شوي دي. په غزوه تبوک کې عثمان رضی الله، په غزوه تبوک کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ 2 حصے مال د خپل کور راوړ، 2 حصے مال، څومره ټول مال چې راغونډ شو دا غي 2 حصے ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ورکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دا نو فرمایلی چې ابوبکر دا ټول مال دې کوم ځای نه پیدا کړی دی، ته مال ولې ګټي؟ خو مالدار صحابه پکې موجود وو، خو ډیر مال والے صحابه کرام پکې موجود وو، خو هغه زړه سخت شوی نه، زړه نرم وو. عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ څومره مال الله تبارک وتعالى ورکړو، څومره مال. په صحابه کرامو کې مالدار ترین صحابي عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ. او چې کله قبر ته براغه، مقبره ته براغه کنه، دومره به جړل، روایتو کې راځي وي دا اوخ کې به په ګیره باندې داسې را روان وي. نو چاته نه تاسو کو وی عثمان چې د نبی علیہ السلام په مجلس کې ناشتي، د جنت ذکر کیږي، د جهنم ذکر کیږي، دومره نه جاړي. خو چې قبرستان ته راشي په قبر د سترګې ولګي بس بیا دې جلا نه ودرېږي، بیا جاړي او جاړي. دا ولي؟ عثمان رضی الله تعالی فرمایلی ما د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې هغه فرمایي چې دا قبر چې دی دا د آخرت په منازلو کې اول منزل دی. کو دلته کامیاب شي خو وروسته کامیابي، کو دلته ناکامه شي نو وروسته ناکامه. نو زه دلته چې راشم ځکه جاړم چې زما یاره زه به په دې منزل کې کامیاب شم او کامیاب نشم. حالانکه نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایلی چې عثمان فی الجنه، عثمان جنتی دی، خو جړل به زه به په دې منزل کې کامیاب شم کو کامیاب نشم. عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله شهید کېدو، بالکل د ځنکدن ټیم دی، خپل بچی ته وی لاړ شه او مال حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ راوله. حذیفه رضی الله تعالی عنہ دته نبی علیہ السلام دراس خبرې کړې وي، دته نبی علیہ السلام دراس خبرې کولې، او دته نبی علیہ السلام د بعضی منافقینو نمونه ذکر کړي و چې نور چاته نه ویلي، پلان کې منافق دی، پلان کې منافق دی. دا
حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ نبی رسول الله خودلی بل چاته نه خودلی ایمال حذیفه ابن یمان راولا د عمر رضی الله تعالی عنہ زوی لاړو په حذیفه رضی الله تعالی عنہ پسې وې زما بابا دی غواړي غخواله راشه غخواله راشه نو چې کله حذیفه رضی الله تعالی عنہ راغی د عمر رضی الله تعالی عنہ قال عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی اے حذیفه ستاسو سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو راز دی او زه درته دا نه وم چې دا راز ما تخکاره کړه دا درته نه یم ته نبی علیہ السلام د منافقین نمونه خودلی دي نو دا درته نه وم چې ما ته ټول ذکر کا ته دومره په د منافقین په غلیس باندې لږ نظر ورواچو د عمر نوم خو په کې چرته نه د منافقین په غلیس کې د عمر نوم شته د کنيشته صرف په نظر وچروا حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ فرمایل ای عمره خوشاله اوسه په منافقینو کې ستانو نشته منافقینو کې ستانو نشته عمر رضی الله تعالی په جلا شوی شکر الحمدلله اوس په مرګ اس پروا نشته اوس په مرګ اس پروا نشته کومرم حالکه عمر چې نبی رسول الله داغه متعلق ویو وی کو زمان ورست بل نبی راتله نو لکان عمر نبی بسوکو عمر با هغه پیغمبر هغه صحابي دی دومره بشارتونه وته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورکړو خو دا غي باوجود حذیفه رضی الله عنه فرمایلی حذیفه د منافقین لیست وګوره چرته د عمر نوم خو په کې نه موجود حنزله رضی الله تعالی په لار روان دی او چغي وي چغي نافق حنزله نافق حنزله نافق حنزله جاري او چغي وي ابو بکر رضی الله عنه فرمایلی حنزله څه چغي دی رخ کړي سجل شوی دی وی ابو بکر منافق شو زه منافق یم زه منافق شم ابو بکر رضی الله عنه فرمایلی ولی سجل وشو وی چل دا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواته ناس یم نزلم یو شانی خو چې کور ته لاړ شم د خزه د بچو سره کېنم زلمي بل شان بیا مزل کې دنیا وي نو دا خو منافقت ته چې د نبی علیہ السلام سره په مجلس کې یو شان یم او کور کې په مجلس کې بل شان یم دا خو زه منافق یم ابو بکر رضی الله عنه فرمایلی حنزله وی دا کار خو زمام دی ته منافق هو بیا زم منافق شوم نزه خو زم یم د نبی علیہ السلام په مجلس کې چې څنګه ما غشان خو زه کور نه یم میراځي چې نبی علیہ السلام لاړ شو نو چې څنګه د نبی علیہ السلام خواته کېناسته کنه حنزله بیا چغه کړه وینا فقه حنزله منافق شو نبی علیہ السلام ورته فرمایل حنزله ولې سجل شوی دی اذا الله پاک پیغمبر چې ستا خواته ناس یم کنه دا سیم چې لکه جنت او جهنم په خپل سترګو وینم په د الله پاک پیغمبر چې کور ته لاړ شم بیا د خزې د بچو سره مشغول یم هر سره نه ير شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل حنزله کو چرته پلارو په کوسه کې او په کور کې داسې شوي څنګه چې زما په مجلس کې بیا خو به د اسمان نه فرشتي راځي په دې کورونو په دې لارو کې بر سره د خلکو په مخ کې سلامونه کوي بیا خو بر سره سلامونه کوي په لارو په کوسو کې دا منافقت نه دی زما مجلس کې چې کوم اثر هغه به ضرور بار نه وي دا منافقت نه دی تاسو منافقین نه یې ګورئ دومره به د هغې سره خپل ځان فکر دومره به خپل ځان فکر الله زړه به زمونږ زړونه سخت شوي دي مونږ زړه مې سخت دی سخت زړه دې سخت شو زړه به نرمۍ څنګه د قرآن تلاوت کوه زړه نرمېږي د قرآن په تلاوت سره ډېر یا خو د قرآن تلاوت ډېر زیات کوه دویم مقبرې ته ځه مقبرې ته ځه نبي علیه الصلاة والسلام خپل عادت مبارکه ده چې جنت البقیع ته به تو هلته به تو نبي علیه الصلاة والسلام به قبرونو باندې ګرځېدو نو چې کله قبرستان ته ځې ستا به زړه نرمېږي ښه دا مې پلار پروت دی دا مې مور پرته ده دا مې رور دی دا د کلي هغه پلانکې پښتون دی خان دی نواب دی ملک دی او دغه پلانکې په تنقې ځوانۍ کې چې مړو د هغه دی دې قبرونو ته به ګورې نو ستا به هم په دې زړه کې لږ نرمتیا راشي یاره زه به هم دې ځای له راځم یاره نن خو چې په خوا باندې تېرېږم او هم قبرستان دی یېرېږم په منډه دې تېرېږم یاره دلته خو به زما شپې راځي په دې ونو کې په دې تیاره کې په دې کې خو به زما شپې دلته راځي نه نه چې په خوا تېرېږم په منډه تېرېږم یېرېږم نو قبرستان ته ځه زړه به دې نرمېږي ځان ته دغه ځای رایادوه مړه یې کو ډېره دنیا ده کو لږه ده پاتې کېدونکې ده نو زړه به دې نرم د الله نافرمانۍ به نه کوي به هر حال چې زړه کله نرم شو د الله تبارک وتعالی ته په زړونو کې خوښ زړه دی نرم دل انسان الله ته ډېر خوښ دی سخت دل انسان نه الله نفرت کوي الله تبارک وتعالی زموږ زړونه نرم کړي او زړونه به نرمېږي څنګه یو څو خبرې مې درته وکړې د قرآن تلاوت زیات کوئ ذکر و اذکار کوئ او مقبرې ته ورښکاره کېږئ که روزانه مقبرې ته نه شئ تللی که نه په دې هفته کې یو ورځ قبرستان ته ضرور ځه یو ورځ قبرستان ته ضرور ځه د قبرونو کې ګرځه لګو نو دا خپل مرګ به درته یادېږي نو زړه به دې نرم وي الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین
د سفر میاشت وه یو کافر د هغه نوم دی عامر بن مالک او مشهور و په ابو برا باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام لراغه او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ستوخپی او ډالۍ وړاندې کړي چې دا والا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته انکار وکړ زستا تخفی نه اخلم اكو ایمان دی راوړو مسلمان شوي بیا بستانه دا ډالۍ او تحفه قبول کما خو زه د کافر نه تخفی نه اخلم نبی علیه الصلاۃ والسلام دی ابو برا باندې اسلام پیش کوي مسلمان شه خود نه اقرار وکړو نه انکار وکړو سخ انکار مو نه کو چې نه مسلمانې ګما خو مسلمانوم نشو بس خبره لګ غلی غونته پرې خدا کلمه ونه ویلا خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دی ابو برا ویلو وی زه خو مسلمان نشم خو زما سره سملګری یو ځای کا زما سره صحابه کرام اولګ نجد طرف ته الته کې څه قبایل دی غیب ورته دعوت ورکینو کې دیشي مسلمانان شي زما سره صحابه کرام اولګ د دعوت ته پاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ابو برا ته ویلو وزستا سره څنګه خپل صحابه مرګري کما زکه چې کوم خلکو ته زما صحابه کرام بیا نه خو مسلمانان نه دي نو کې دیشي زما مرګرو ته تکلیف ورسي نو دی ابو برا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایلو وی دغه ذمہواری ز اخلم دغه فنا ورته زور کوم چې تاسو صحابه کرام ته بسوک سوای نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی چې ته دا ذمہواری اخلي او ته زما صحابه کرام ته فنا ورکي بیا به در سره صحابه مرګري کم چې ال کافر ته دعوت ورکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او یا صحابه کرام د سره مرګري کړو او یا صحابه کرام او دا او یا واړه د قرآن حافظان هم او عالمان هم دوی ته قرآ ویل کېدل په قرآ باندې دا مشهور د قرآن عالمان هم او حافظان هم دا او یا تنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سره مرګري کړو او د دې او یا تنو امیر چې د منذر ابن عمر ساعدی رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام مقرر کو د دې او یو تنو امیر منذر ابن عمر ساعدی رضی الله تعالی عنہ مقرر کو تر دوی امیر خدا ډیر پاک باز عجیب صحابه کرامو ډیر الله والا خلقو ته دوی کار داو چې د ورځې بغره تتلو لرګي به کول د ورځې به لرګي کولو او بیا به هغه راوړو نه هغه لرګي به خرڅ کړو نو چې هغه به خرڅ کړو په هغه لرګو به خپل خرچه هم کوله او د اصحاب صوفي چې کم طالبان او هغه باندې به هم خرچه کوله لرګي به خرڅول ځان باندې به هم خپل پیسې لګولې او چې کم د صوفي طالبانو د نبی اسلام نه به علم زده کو په هغه به هغه پیسې خرچه کولې ډیر الله والا خلقو دا خو به د ورځې مشغله وه شپه به څنګه تیرې ده شپې به سې د قرآن تلاوت کو او سې به الله ته ولاړو په تهجد باندې د دوی شپه او ورځ د الله په عبادت کې تیرې ده ډیر پاک باز او نیکمل صحابه کرامو د اویا چې مشهور په قرآ باندې دې ته به قرآ ویلې کېدل نبی علیہ السلام سره د اویا تنه مرګري کړو ځکه دعوت لېږل کنه نو دعوت له پوه کس لېږل غواړي چې نور خلکو ته دعوت ورکړي چې خپل علم خو ورسره کنه نو دا اویا تنه عالمانو د قرآن نو نبی علیہ السلام دوی دعوت له ولېږل دوی تلو چې کله بیري معونه ته ورسېدل دا یو ځای دی الته ورسېدل دوی الته پړاو واچو خو چې کله دوی تلو کنه نو دې کې د انس رضی الله تعالی عنہ ماما هم حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عنہ دا د انس رضی الله تعالی عنہ ماما دې پکې موجود و نبی علیہ الصلوۃ والسلام دله یو خط ورکو وی دا به عامر ابن طفیل لور کې کم چې د بنو عامر قبیلی سردار دی وی دا باغله ورکې بس پرې دا وایزه شوی د زما لکه توجه خرابوي صحیح ده زه به پرې دا وای اصلي ده
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عامر ابن طفیل رضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د انس رضی الله تعالی د مامالا حرام ابن ملحان رضی الله تعالی له یو خط ورکو وی دا به عامر ابن طفیل لور کې کوم چې د بنو عامر قبیلی سردار دی دا به غل ورکه نو چې کله دوی بیر معونه ته ورسېدل کنه نو دی حرام ابن ملحان رضی الله تعالی فرمایل وی مال چې نبی علیہ السلام کم خط را کړی دی زما چې دا عامر ابن طفیل لورکم دا خط وړو چې خط وړو عامر ابن طفیل سره میلو شو دا عامر ابن طفیل د ابو برا ورارو دا کم کس چې نبی علیہ السلام خو راغلی و دا صحابه کرام ځان سره مرګري کړو دا عامر ابن طفیل د ورارو حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عامر ابن طفیل ته ویلو وی دا خط والا وی دا د چا خط دی ودا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم داغه خط دی او زه داغه صحابي ما او مال دا خط را کړ چې دا عامر ابن طفیل لورکی دا عامر ابن طفیل د نبی علیه الصلاۃ والسلام ډیر سخت مخالف کافر و د نبی اسلام ډیر سخت مخالف په کار خدا و چې دا خط کولاو کړه وې کتل وې چې سدي پکې اخت کولاوم نکو خوشاته کسانی ولاړو هغه ته اشاره وکړه وای وخی نو د شاغړ د یو تن سره نیزه وا او هغه په حرام ابن ملحان رضی الله تعالی د انس رضی الله عنه ماماله د شاغړ راواچوله او چې راواچوله په دومره تیزی سره راواچوله چې نیزه ته ډایرک مخې ته وروته په ګېډه کې وروته او چې څنګه په هغه د شاغړ گزار وکړ کنه نو د حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عنه د خلیل الفاظ وتل وی الله اکبر فزت ورب الكعبه الله اکبر فزت ورب الكعبه وی زما د پرب د کعبه قسم وی ز کامیاب شوم دا خدای نبی علیہ السلام صحابه کرامو کنه د نبی علیہ السلام سره د هغې تربیت شوی و هغه ته پته وه چې زه کوم ځای ته ورسېدم زه لاړم جنت ته ورسېدم نو چې څنګه په گزار وشو نو هغه چغه کړه وی الله اکبر فزت ورب الكعبه او یو حدیث مبارک کې راځي وی د خپل وینو ته به لفه نیوله او په دې مخ پیدا سي اړولې او دا چغه به سرواله فزت ورب الكعبه فزت ورب الكعبه خپل ویني به په خپل مخ اړولې او فزت ورب الكعبه چا به والا زما د پرب د کعبه قسم ز کامیاب شوم هغه ال شهید کو چې شهید کو دی عامر ابن طفیل د خپل قبيله ورته ول بنو عامر ته وی او یا تن نورم دلار شي غم مړکای او یا تن نور راغلی دی غم مړکای نو بنو عامر قبيله د چې کوم قبيله واغو انکار وکړو وی مونږ خو سره جنگ ځکه نشو کولای چې ستا تر وته پناه ور کړی دا ابو برا ورته پناه ور کړی دا نو څنګه مونږ غوي سره جنگ وکړو دا خو ابو برا ستا تر راوستي دي مونږ سره جنگ نشو کولای وی تاسو نه ځوینه الته نور قبيله وی دی اغه ته دا بنو سلیم ته او زکوان ته دا نور قبيله دي بنو سلیم او زکوان ته خبرداري وکړو وی دلته د نبی علیہ السلام ملګری راغلی د پیغمبر ملګری راغلی دي دام د نبی علیہ السلام دشمنانو وی زما امدادو کوي زما قبیله زمانه انکار کوي نو بنو سلیم او زکوان کسان مرګری کړو غشي او توري راواغسته او په او یو صحابه کرامو باندې رالو او دا ټول شهیدان کړو په دې کې صرف 3 تنه پاتې شو 3 تنه ته صرف پاتې شو پای کې کعب بن زید انصاری رضی الله تعالی عنہ کعب بن زید رضی الله تعالی عنہ او 2 صحابه کرام نور دا کعب بن زید رضی الله تعالی عنہ چې دی خو داسې پاتې شو بچو چې دوی چې دا غشي چلول کنه او دوی شهیدان کول بس د ځان غلې کو ځان ورته کو غیر چا پیر ویني د صحابه کرامو په د باندې ویني را لیدم د وینو سور شو خو د ځان خاموش کو غلې کو هغه وګرځیدل هغه مطلب دار چې د مونږ وجلې دی وجلې دی حالانکه دی ژوندې و نو چې کله کافر لاړو لري لاړو نو دی را پاسید بیا دی ژوندې و بیا د غزوه خندق کې دی شهید شو په غزوه خندق کې بیا دی شهید شو دغه ټیمه پر دی ژوندې و 2 تنه نورو هغه یو نوم دی منذر ابن محمد او دویم دی عمر ابن امیه زمری دا 2 تنه څنګه بچ پاتې شو دوی داسې بچ پاتې شو چې دوی اوخان ځنګل ته بوستیو چې کله دوی د بیري معونه سره پړاو واچو صحابه کرامو کنه دغلته دمه کوله نو دوی ته تاسو دا ساروي ځنګل ته بوځي دوی ماړه کوي بیا برازي او دا طریقه هم د حدیث مبارک کې راځي وای چې کله ته په یو ساروي باندې مزل کوي کنه او یو علاقه رااله چې سرسبز علاقه ده او په کمشته او غیاګانی په کمشته وای په دې کې سفر په کلاره کو حدیث مبارک کې راځي ابو داود شریف حدیث مبارک دی
وایي کومه علاقه چې سرزبز راله شنه راله او ستا سره څاروي دي نو په دې کې مزل په کلاره کلاره کوه ځکه چې ستا مزل به هم کېږي او دا څاروی به د ګیاګانې خوري موړ به هم شي اوبه به موسکي نو دی به مړېږي هم او ستا به مزل هم کېږي. او بیا حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي چې کله یو علاقه مخې ته داسې راله چې قحط واله علاقه ده قحط سالي ده پکې ګیاګانې پکې نشته دی وچه علاقه ده نبی علیه السلام وایي دغلته خپل څاروی وزغلوه په تیزۍ سره لاړ شه ځکه چې کله ستا دا څاروی وږی کېږي یا تږی کېږي یا تا ته تکلیف میلاویږي نو ته به د دې علاقې نه وتېږي دغلته یې څاروي ګمه دغې نه زر ځان وباسه. نو دغه علاقه ده بیر معونه د علاقه چې وه دا سرسبز شنه علاقه وه. نو دې صحابه کرامو ته وویل وی تاسو د اوخان سارا ته بوځئ. نو دوی اوخان سارا ته بوستي اوخان یې سره ول د دوی خو مطلب دا چې کوم صحابه کرام هغه ټول موږ څه کړه دو شهیدان کړو دا دوه خو دې پاتې شوي که پته ورته وي چې دوه تې ځنګل ته تللي څاروي بوستي نو په دوی پسې هم بیا تلو خو د دوی نه خبر نه و چې کله دوی دواړه واپس رالو منذر ابن محمد رضی الله تعالی عنه او عمر ابن امیه زمری رضی الله تعالی دوی چې واپس رالو څه ګوري چې خپل ملګري ټول په وینو کې لت پت پراته دي ټول ملګري په وینو کې لمبېدلي پراته دي شهیدان شوي دي. دواړه ودرېدل ډېر زیات خفه شو چې داسې چلو شو دا څه وشو بیا مشوره وکړه چې موږ دواړه اوس څه وکړو موږ دواړه څه کوو. نو دی عمر ابن امیه زمری رضی الله تعالی ته وفرمایلو د خپل ملګري ته وایي داسې کوو که نه چې موږ دوه تنه به څه وکړو موږ به دوه تنه څه وکړو دا خو روغه قبیله ده ډېر شی کافر دي موږ به د دوی څه وکړو خو راځه چې مدینې منورې ته دواړه لاړ شو نو نبي علیه الصلاة وسلام به د دوی په حال باندې خبر کړو چې ستا ملګري شهیدان شو ځکه چې وروسته به ورته بیا څوک څه وایي څوک به ورته څه وایي نو موږ به په خپله خبر کړو چې د الله پاکه پیغمبره ستا د ملګرو سره څه وشو موږ به ورته خبر ورکړو. نو د منذر ابن محمد رضی الله تعالی ته وفرمایل وی نه داسې خو چېرته نه کوو چې موږ د دې ځای نه مدینې ته لاړ شو وی د دې نه به بله ښه موقع راځي د شهادتو زمونږ ټول ملګري شهیدان شو او ما ته به روغ روانېږو مدینې ته به ځو نه نه چرته هم داسې نه شو کولی مونږ خو په شهادت پسې ګرځو الله د شهادت موقع یې را کړې ده چرته هم نه ځو جنګېږو به کو دوه تنه یو خو د دې کافرو سره به جنګېږو جهاد یې شروع کو نو خو روغې قبیله وه نو په دې کې دا منذر ابن محمد رضی الله تعالی شهید کو یې خو یې دغه د دې هم شهید کو او دا دویم صحابي چې عمر ابن امیه زمری رضی الله تعالی دې ګرفتار کو وی دې وجه نه ما ګرفتار کنه دې ګرفتار کو نو چې ګرفتار کو نو کم سردار چې د دوی و عمر ابن طفیل دې غلبه وستو وی نور خو ټول مونږ ووجل خو دې خو دې ژوندی نیولی دی عمر ابن طفیل وی دې زه نه وجنم نه سر ولا کټاکو سر ولا اخریو وی زما مور یو نظر منلی و یو منښته یې کړې وه چې که زما پلان کې کار وشي نو زه به یو غلام آزادومه د غلام د آزادولو منښته یې کړې وه وی چېرته په غلامانو پسې ګرځو خو بس دا تیار غلام دی که وی سر ولا کټاکی سر ولا اخریو وی دا زما غلام دی ما آزاد کو ما د خپلې مور منښته پوره کړه عزت سوای ما دی آزاد کړئ د عمر ابن زمری رضی الله تعالی عنہ دوی آزاد کو عمر ابن امیه زمری رضی الله تعالی عنہ د آزاد کو د را روانو د بیر معونه نه مدینه منورې ته راتو نو چې راتو نو په لاره ورسره د عامر ابن طفیل د قبیلې دوه تنه ملګري شو هم د دغې قبیلې چې دا صحابه کرام شهیدان کړو د هغې قبیلې سره دوه تنه ملګري شو خو نه عامر ابن طفیل کم چې قبیله وه بنو عامر دوی خو انکار وکړو که نو ستا تره ورته پناه ورکړي مونږه نه شو دوی وجلی نو د دې بنو عامر دوه تنه د ده سره ملګري شو په لاره باندې را روان دي سفر کوي دته وایي ملګري ته کم ځای یې وایي زه خو د مدینې منورې یم مسافر یم راغلی وم زه مدینې منورې ته واپس هغې ورته وایي موږ د بنو عامر قبیلې یو زه ملګرتیا به کوو زه به موږ هم مدینې ته ځو را روان دي راتلو ډېر سفر یې وکړو یو ځای کې دمه کوله دغه دواړه اوده شو دغه دوه کسان چې د بنو عامر قبیلې دا دواړه څه شو ده اوس سوچ کوو چې موږ خو به د دې ملګرو بدله خامخا اخلو د دې ملګرو به خامخا بدله څه اخلو وی د ټولو خو نه شو اخیستی خو دا دوه خو مې وسته لاندې راغلي دي که نه خو زما سره خو څه شی نشته د په لاره هم دا مکسي کوله نو چې کله هغې اوده شو د هغې سره تورې وې نو د هغې یو ملګري نه هغه له توره راواغېستله دواړو نه یې سرونه ووالو هغه دواړه خو هلته مردار کړو چې مردار یې کړو راغی نبي علیه صلات وسلام ته خبر ورکړو وی د الله پاکه پیغمبره ستا قاریان چې دغه شهیدان شو د هغې سره دوکه وشوله شهیدان کړی شو او په لار راتلم نو ما د بنو عامر قبیلې دوه تنه مردار کړو د هغې په بدل کې نو نبي علیه السلام دا خو دې ښه ونه کړو
د بنو عامر سره خو زمونږ د جنبندۍ معاهده ده، نو ته د هغې نه ولې 2 تنه کسان وجل؟ خو دته خبر نه و چې نبي علیه السلام سره معاهده کړې ده، دته خبر نه و. نو نبي علیه السلام تا په غلطۍ کې 2 تنه د هغې نه ووجل، زمونږ سره د جنګبندۍ معاهده وه، لهذا دا دې ښه نه دي کړي، موږ به د هغې دیت ورکوو. نبي علیه السلام د وعدې ډېر زیات پابند دی، موږ به د هغې څه ورکوو؟ دیت ورکوو. خو دا 80 تنه چې کله شهیدان شو، نبي علیه السلام ته د دې خبر راورسېد که نه، نو نبي علیه السلام ډېر سخت خفه شو، ډېر زیات خفه شو. روغه یو میاشت نبي علیه السلام مسلسل دای کافرو ته خیرې کړي دي، مسلسل خیرې کړي. د سهار مانځ چې به یې وکړو که نه، د سهار مونځ چې کله به نبي علیه السلام د سهار مونځ وکړو او رکوع به یې وکړه او د رکوع نه به روچت شو، نو قنوت نازله چې ورته ویلی شي، نبي علیه السلام دا قنوت نازله روغه میاشت په سهار مانځه کې ویلي دي، او دوی ته به یې خیرې کولې، الله کورونه یې ړنګ کا، الله کورونه یې وران کا، الله مخ د ځمکې ته وزګار کا، الله د دوی په منځ کې جداوالی راوله، د یو بل نه تس نس کا. دا خیرې به نبي علیه السلام یو میاشت کولې، او چې کله به نبي علیه السلام ناست دغه به اوښکې مبارکې رابهېدلې، صحابه کرامو به هم ژړل او نبي علیه السلام به هم ژړل. زما یې ډېر ښکلي صحابه رانه شهیدان کړلو، د قرآن حافظان یې راله شهیدان کړلو، نبي علیه السلام به ژړلو. په دغې صحابه کرامو کې د ابوبکر رضی الله تعالی عنه غلام مو عامر ابن فهیره رضی الله تعالی عنه. تاسو ما په واقع د هجرت کې ویلو که نه، چې کله نبی علیه السلام د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت کو که نه، نو ابوبکر رضی الله تعالی عنه سره ملګری و که نه، نو د ابوبکر رضی الله تعالی عنه دا غلام عامر ابن فهیره رضی الله تعالی عنه د به د مکې مکرمې احوال ماښام نبی علیه السلام ابوبکر له وړو، او ګړې بيزي به په بانه باندې سره ولي، او زر بغلی به هغوی له ډوډۍ وړله. څومره خدمت چې په مکه مکرمه کې د نبی علیه السلام او د ابوبکر رضی الله تعالی عنه په غار سور کې کړی دی، عامر ابن فهیره کړی دی. ټول خدمت په د کافرونو په غلا باندې کو، دا ډېر هوښیار سړی و. نو دیم په دې صحابه کرامو کې شهید شو، دی پکې هم شهید شوی دی. او حدیث مبارک کې راځي د ده چې کوم قاتل و د عامر ابن فهیره، هغه وی کنه وی چې کله ما په ده باندې ګزار څنګه د شا غاړې وکړو کنه، او په نیزه مې ووه، وی د خولې نه چغه وخته چې فزت والله، په الله مې د قسم زه کامیاب شوم. دا ګوره صحابه کرامو چې ګزار به پې کېده، د هغوی د خولې نه به چغه وته، زما دې په الله قسم زه کامیاب شوم. وی د خولې نه دا اواز ووتو. او دا عامر ابن طفیل په خپله وایي چې دا شهیدان کړي وو، چا چې صحابه کرام شهیدان کړي وو. دی وی په دې 80 تنو کې ما یو تن ولیدو چې د هغه دا جسم اوچت شو، داسې دا لاش اوچت شو، او وی بره اسمان ته وختو، د ځمکې د اسمان په منځ کې داسې ولاړو د هغه دا لاش. نو یو روایت کې راځي ثم وضع، بیا کېښودی شو، خو بل روایت کې ورسره ثم وضع الفاظو نشته دی. نو حدیث مبارک کې راځي، دا امام ضحاک رضی الله تعالی فرمایي، ما د نبی علیه السلام نه تپوس وکړو چې د الله پاکه پیغمبره دا جسم ولې اوچت شوی و، د عامر ابن فهیره دا جسم ولې اوچت شو؟ نو نبی علیه السلام وفرمایل وی د ده جثه الله تبارک وتعالی علین ته ورسوله. دا صرف دغه کرامت دی، دا صرف د عامر ابن فهیره رضی الله تعالی عنہ کرامت دی. ځکه هر انسان چې وفات شي او دې نیک عمله وي، د ده روح چرته ځي؟ علین ته. او چې بد عمله وي، نو د ده روح چرته ځي؟ سجین ته، لاندې ځي. او جسم یې کوم ځای پروتي؟ په قبر کې پروتي که نه، جسم دلته پروتي، روح یا علین ته ځي یا سجین ته ځي. او د دې جسم او د دغې روح د یو بل سره یو تعلق وي، یو بل سره څه وي؟ تعلق وي. هو عامر ابن فهیره رضی الله تعالی دا واحد صحابي دی چې د جسم الله تبارک وتعالی علین ته رسولی دی، د جسم مبارک. ځکه چې کوم لاشونه د صحابه کرامو پراته وو، کوم جسمونه پراته وو، پای کې د عامر ابن فهیره جسم نه و. صحابه کرام پسې ډېر وګرځېدل، خو دی ونه موندو، د جسم فرشتو علین ته رسولی و. دا داسې یو واحد صحابي دی. نو دغه قاتل وای چې ما په گزارو کوم د خلینو الفاظ وخته چې فزت والله، په الله مې د قسم زه څه شوم؟ کامیاب شوم. نو دا دردناکه واقع چې د سفر په میاشت کې راغلی وه، او سن 4 هجري و 4 هجري وه،